आलिहि त्वय्यिबीन व अला सहबिही अजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब क़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्ब मुबल्लिगिन औ आमिन सामिइन। बाब दे पे बयान द वैना द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की چې ډېر کرتا هغه سره چې هغه ته احادیث ورسولی شي هغه ښه یادونکی دی د اوریدونکي نه. اوریدونکی هغه سړي ته وایي چې د استاد نه حدیث واوري. مبلغ هغه چاته وایي چې د استاد نه دا حدیث واورید دا بل چاته ورسي. د استاد نه چې واورید دا سامع هم دی او مبلغ هم دی. ابل چې ورساو نو هغه مبلغ دی. مبلغ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو احادیث نور خلقو ته رسوي. ډیر کرته داسې وشي چې کم اوریدون کې یي چې کم ته ورسیږي د اوریدون کې نه هغه ښه یادون کې یي. د اوریدون کې نه کله هیر شي خو هغه چې تا ورته رسولی دی هغه ته ډېرې زمانې یاد. حدیث په مطلب باندې پوه شئ. دعوه د باب څه ده؟ مناسبت مخکې باب سره څه دی؟ شرح د باب او د حدیث. اول خبر دعوه د باب بیان د ادب د علم. غرض د امام بخاری رحمه الله د علم یو ادب ذکر کړي چې هغه تبلیغه الی الناس، خلق ته رسول د علم دی. د علم خلق ته رسول. نو دا با ادب د علم شي خو په نسبت سره طالب العلم ته. طالب العلم دې د پاره زده کوي چې نور خلکو ته ورسوي. یا با ادب د محدث شي. محدث ته پکار دی چې په دې نیت خلکو له حدیث ووایي چې دا به نور خلکو له رسي. دوی چې واورې د کدی کې د کمال سړی نه دوی چې چاته ورسول د کمال سړی به پکې پیدا شي. همداسې وشي. بعضې وایي باب کې دې خبرې ته اشاره ده او غرض یې دا دی چې عامه قاعده خدا ده چې شاګرد په علم کې کمی د استاذ نه. عام معمول خدا سي دی. امام بخاری رحمه الله دې باب کې دا ثابتوي چې دا ضروری نه ده کله شاګرد په علم کې زیاتی د چانه د استاد نه. رب مبلغین او عام سامعین. مبلغ چې شاګرد دی او ښه یادونکی ښه عالمي من سامعین د اورېدونکي نه چې هغه استاد دی. تاسو په خبره باندې پوه شئ. نو غرض به ترغیب شي به تبلیغ الحدیث. د حدیث او رسولو باندې با ترغیب ورکړي چې تاسو خلکو ته رسوي. ځکه شاګرد کله د استاد نه زیاتی په پوهه کې. استاد داسې شوي دي تابعینو زمانو کې یو محدثین او یو فقهاو. محدثین را لګیدلی دي الفاظ او سند د حدیث رسولې ده. دقه الفاظ د حدیث چې فقيه ته رسیدلی دي. فقيه تی 200 او 300 مسلې د یو حدیث نه راوست. ترمذی شریف کې براشي او ذکی چې انتم الاطباء. یو محدث فقهاو ته وایي تاسو طبيبان یې. تاسو طبيبان یې. ځکه د حدیثو په ارسه پوهیږئ او د حدیثو نه فهم د مسائلو کوئ.
او محدث چې تش محدثی فقی نه ناغه خود مسائلو فهم د حدیث نه نشي کولای چې مسلې تیر او باسي. الکه تاسو به پوښتنه هم مناسبت د دې باب مخ کې باب سره مخ کې باب کې بیان د آداب او د مجلس علم د مجلس علم تذکرہ و پکې باب من قعد حيث ينتهى به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها بیان د مجلس علم و دې باب کې دا وی مجلس علم کې د چې خبره واورېدن نو هغه به نورو ته رسې. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وامسك انسان بخطامه او بزمامه قال اي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال فاي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أو أعلم منه. رب مبلغین کې دا رب وزد د تقلیل د پاره او استعمال د تکثیر د پاره او تکثیر کې دومره زیاته استعمال شوی د چې تقلیل کې استعمال بالکل پرې خودل شوی دی. اکثر زایونو کې رب د تکثیر د پاره دی وزه خو د تقلیل د پاره ده. رب مبلغین ډیر کرته یو مبلغ مبلغ د اسم مفعول صيغه دغه سړی ته وایي چې حدیث ورته ورسي او عاب معنا د احفظ سره خیادون کې من سامعین نه مراد دلته شاګرد دی او د مبلغ نه مراد سامع او سامع دی د دې اوریدون کې دی. عبدالرحمن ابن ابی بکر د خپل پلار نه روایت کوي چې ابو بکر ده قال ابو بکر وای ذکر النبی صلی الله علیه وسلم. نسائی روایت کې و ذکر النبی صلی الله علیه وسلم واو ده نو دا جمله به حالیه دا فاعل نه چې کوم قال کړه قال ابو بکر وای په داسې حال کې و ذکر النبی صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام یاد آو قعد على بعيره انه قعد على بعيره چې نبی اسلام خپل اوخ کې ناستا وامسك انسان بختامه او قال بزمامه او یو انسان نیولو د اوخ واګي او بزمامه یا زمامه ویل یا ختامه. ختامه مغه پوری ته وای چې اوخ پکې بندي مخ کې او زمامه ورته وای یا لفظ د زمام دا شک دی دراوینه. ابو بکر شک نه دی کته راویانو کې کم راوینه شک راغلی دی او نروست قال بیا وایي ګوره او قال بزمامه دا چې نبی علیہ السلام اوخی نیولې او دا د اوخ واګي دا سړی څوک دا انسان. یو روایت نه خدا معلومیږي چې دی په خپل ابو بکر او دیم روایت نه معلومیږي چې بلال رضی الله تعالی عنہ. قال ای یوم هذا نبی علیہ السلام فرمایل ای یوم هذا دا کوم ورځ ده دا دغه اختر ورځ و مینا کې او یا د عرفه ورځ و عرفات کې. پسکت نامنګ چپ شو. د ابن عباس روایت کې دا سیدی چې منګ ورته ویل چې یوم النحر او دې کې راغله چې پسکت نه دې خدای روایتونو کې تعارض راغی. ابو بکر وای پسکت نه ابن عباس وای موږ ته جواب ورکو چې یوم النحر. جواب دا چې تعارض پکې نشته. دوه ډلې صحابه ناسو سيو طرف ته او سبل طرف ته. یو طرف والا خاموش ابو بکر پاغي کیو بل طرف والا ورته جواب ورکو چې ابن عباس یې جواب پاغي کیو. یادار چې ټول چپ شو. په ابن عباس پر روایت کې اختصار دی
هغه وایي چې مونږ وویلې کنه چې دا خو یوم النحر ده، خو خاموش ځکه چې دې څه وایي کنه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقصد څه شی دی. حتی ظننا تر دې مونږ دا یقین نو چې انه سیسمیه سوا اسمه چې دې به دې ورځې ته نوم کېږدي ما سوا د دې د نوم نه، د دې چې کوم نوم دی د دې نه علاوه بل نوم به ورته کېږي. قال نبی علیہ السلام فرمایل الیس یوم النحر، آیا دا د غټ هلکه ته غوره ورځ وروسته راځي دا ولې؟ الیس یوم النحر، آیا دا نه ده د اختر ورځ؟ قلنا موږ ورته بلا ولې نه؟ قال بیا نبی علیہ السلام فرمایل فأی شهر هذا، دا کومه میاشت ده؟ فسکتنا، مونږ چپ شو. حتی ظننا دې پورې چې مونږ ګمان کو چې انه سیسمی بغیر اسمی، چې دې به ورته نوم دی بل نوم، نو مونږ دې د وجې نه خاموش شو چې مونږ به اوس ذوالحجه ووایو نو دې به وایي نه دا بله ده. قال لیس بذوالحجه، دا ذوالحجه نه ده؟ قلنا موږ ورته بلا ولې نه؟ قال نبی نو ګورئ یوم النحر دې کوم د مسلمان بې عزتي نه ده روا. ولې؟ ځکه اشهر حرمو کې ده که نه، ذوالحجه کې هم نه ده روا، ځکه دا اشهر حرمو کې د څلور اشهر حرم دي: محرم، ذوالقعده او دغه ذوالحجه او محرم او رجب. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل فإن دماءکم و اموالکم فإن سفک دمائکم، تو یول د وینو ستاسو، ونهب اموالکم او لټل د مالونو ستاسو، وفضیحت اعراضکم او شرمول د ابروګانو ستاسو. اعراض د عرض جمع د بکسره د عین سره، ابرو ته وی عزت ته. ستاسو مالو ویني، ستاسو مالونه، ستاسو عزتونه بینکم ستاسو په منځونو کې حرام، یو په بل حرام دي. د وینې تو یول د یو بل مسلمان مال اخیستل او بل ته بې عزتي رسول دا حرام دي. که حرمت یومکم هذا، لکه عزت د ورځ ستاسو دی، پی شهرکم هذا په میاشت کې دی، پی بلدکم هذا په دې ښار کې، دې ښار کې بې حرمتي حرامه ده. لکه په دې میاشت کې چې د چا ته ضرر حرام دی، په دې ورځ کې حرام دی، دقه شان دا درې څیزونه ستاسو حرام دي. هلکه تاسو پې پوه نه شئ. اوس به تاسو اعتراض واردېږي چې په دې ورځ کې او په دې میاشت کې او دې شهر کې خو د مسلمان بې عزتي، د مسلمان وینه تویول، د مسلمان مال لوټل دا حرام دي. صحیح شو؟ چاته ضرر رسول حرام، د مسلمان لوټل حرام دي، د مسلمان ویله تویول حرام دي، او د مسلمان ابرو ریزی حرام ده. نو د دې تشبیه د چا سره ورکړې ده؟ د دې ورځې د حرمت، د میاشتې د حرمت او د دې کعبې د حرمت سره. نو قاعده دا ده چې وجه د شبه حرمت دی، وجه د شبه څه دی؟ او حرمت قاعده دا چې وجه د شبه په مشببی کې اقوای د مشبه، دلته مشبه شی دی، دماءکم و اموالکم و اعراضکم، مشببی شی دی. که یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. نو دې نه دا معلومیږي چې وجه د شبه چې حرمت دی، دا په دې ورځ کې، په دې میاشت کې، په دې بلد کې، حرم کې دا زیات دی د چا نه، د دماءکم و اموالکم و اعراضکم. حال دا دی چې داسې نه ده. حرمت د مسلمان د وینې، حرمت د مسلمان د مال، حرمت د مسلمان د عزت دا د کعبې نه زیات دی. کعبې د حرمت نه زیات دی، ذوالحجې د حرمت نه زیات دی، د یوم النحر د حرمت نه زیات دی. هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه؟ تاسو شعر نه دی اورېدلی؟ و دل به دستاور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. و د مسلمان زړه په لاس کې ونیسه، هغه خوشحاله که. دا حج اکبر دی، لوی حج دی. از هزاران کعبه یک دل بهتر است، د زرو کعبونه د مسلمان زړه بهتر دی. ته چې د
ورپسې دی خو مانه هیر شه مطلب یې دا دی چې ته د مسلمان زړه ونړې نو تا هغه کعبه ونړوله چې خدای جوړه کړې ده او ته چې لاړ شي او هغه کعبه ونړې چې کومه په مکه کې ده نو تا هغه کعبه ونړوله چې کومه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ستا زړه کعبه ده او خدای جوړه کړې ده تا د خدای آبادي ونړوله دا زیاته ګناه ده او که دا زیاته ګناه ده چې سړی هغه آبادي ونړوي چې کومه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې د ابراهیم د بنا تعظیم زیات دی که د خدای د بنا تعظیم زیات دی تاسو خبره باندې پوه شئ نو د دې څیزونو حرمت د کعبې د حرمت نه او د میاشتې د حرمت او د دې ورځې د حرمت نه زیات دی نو دا څنګه د هغې سره مشابه تاسو به جواب وکړئ چې دا تشبیه په مقدار د حرمت کې نه ده دا تشبیه د غیر مشهور ده د اشهر سره تشبیه د چا ده دا خلکو خو به یو د بل وینې ته ویولې یو د بل مالونه به یې لوټل د یو بل ابروریزي به یې کوله صحیح شوه خو د کعبې احترام به یې کوو د میاشتې احترام به کافر و شرک به یې کوو د میاشتې احترام به یې کوو د یوم النحر احترام به یې کوو نو د هغې حرمت ورته معلوم و او د دې حرمت ورته نو معلوم نو تشبیه د چا ورکړې مشهور غیر مشهور د اشهر سره دا د سیده لک اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم پیغمبر علیہ السلام د سي رحمتونه راولې کې لکه کم دي چې په ابراهیم علیہ السلام را لې کړي او د نبی علیہ السلام رحمت د ابراهیم علیہ السلام د رحمت نه کم شو دا خو د نبی علیہ السلام د رحمتونو تشبیه د چا سره ور کړی ده نو معنا دار چې هغه کې ډېرو او د کې کم احال دار چې رحمتونه ډېر خدای په چا را لېږي په محمد صلی الله علیه وسلم نالتم جواب دار ډېر جوابونه دي خو یو جواب دار چې دا تشبیه د چا ده مشهور ده د اشهر سره ځکه د نبی علیہ السلام حرمت خو دوی نه معنا داغه د رحمتونو نزول خو چاته نو معلوم ابراهیم علیہ السلام کو ټول قومونو کې مسلم هلکه تاسو په پوه شئ که حرمت په شان د حرمت د ورځې ستاسو دی پی شهرکم هذا فی بلدکم هذا بیا اخره کې نبی علیہ السلام فرمایل لیبلغ الشاهد الغائب دا خبره ده حاضر ورسی الغائب غائب تا شاه حاضرین دي دا غائبین ته ورسی فإن الشاهد عسى ان يبلغ حاضر سره شاید چې دا خبره ورسی من هغه چاته هو او عامن هو او عاله منه چاغه خیادون کوي له دې حدیث ته منه د چانه شاهدنا لکه په پوښ له ضمیر حدیث تراجي د منه ضمیر شاهد تراجي مناسبت د ترجمه الباب سره په دقت ذکر ده فإن الشاهد عسى يبلغ من هو او عاله منه خبر باندې پوښ دین ایسو مسئلے معلومی شوی یو دار غټه اجتماع کې بیان دا پیغمبري طریقه ده دیم دار په ساروی سره ولاړی ناس دیو بیان کولې شي ضرورت دی یو حدیث کې من راغلی دا چې تاسو د سارو شاګانی منبرونه ما جوړاو یعنی به ضرورت په مکه نه چې ته ولاړ غبل سره غب شپ لګي او ساروی دی ودرولې نه غته تکلیف دی او چې د دین خبره یې ضرورت نو خیر دی دریم دا معلومه شو چې مبلغ پوچت ځای کې ناشته شي چې आवाज ډېر خلکو ته ورسي دا تکبر نه دی سلورم دار چې دا تکبر نه دی چې ستاسو د وخ واګي یا د ساروي واګي چانی ولي دا کې تکبر نه راځي هلکه تاسو په خبره باندې پوښتئ باب العلم قبل القول والعمل باب د په بیان د علم کې مخکې د وینا او د عمل نه دعوه د باب صدا او مناسبت د مخکې باب سره سره او شرح د باب دعوه د باب بیان د فضیلت د علم دی چې دا ټول اعمال که قولی اعمال دی او که فعلی اعمال دی دا موقوف دي چا پورې د علم پورې علم د قول نه یعنی د قولی عبادت نه وړاندې دی
او د عمل نه وړاندې دی، عملی نه فعلی عبادت. نو بیان د فضیلت د علم مخکې باب سره مناسبت سره مخکې باب کې دا ویلې شو چې باب قول النبي صلی الله علیه وسلم رب مبلغ او عام سامعين، ډیر کرته مبلغ خیادون کوي د سامعانه. مبلغ ته بچی رسه علم باور ته رسه. نو دی کې وای د علم چې ته مبلغ ته رسه دی کې ډیر ثواب دی، قول نه د عمل نه دی کې ډیر ثواب. بل یو دفعه د توهم کوي، چا دا توهم کاو چې په کوم علم باندې عمل نه یې هغه فایده نه کوي. علم کم صحیح دی چې کم کې عملی. نو دی وای نه علم باندې خو عمل ډېره ښکلې خبره ده، که عمل نه یې هم علم مفید دی. ولې ځکه عمل تړلی دی د علم پسې. دا ضروري نه چې علم وي نو عمل به ومي. ته علم وکړه نو عمل خو وروسته راځي کره. هلکه تاسو پې پوه شئ علم خو موقوف نه دی د عمل پورې چې عمل موقوف علیه، بلکې عمل موقوف دی د علم پورې، علم موقوف علیه دی د عمل. باب دی په بیان د علم مخکې د وینا نه چې ته کومه خبره کوې د هغې دپاره علم ضروري دی، والعمل د عمل دپاره علم ضروري دی، ځکه د علم د عمل نه هم وړاندې دی. د قبلیت نه کم قبلیت مراد دی، قبلیت زمانی مراد دی که قبلیت رتبی مراد دی. که قبلیت زمانی شي نو معنا به داسې شي چې د علم د حصول زمانه د قولی او فعلی عمل نه مخکې ده. اول وینا باندې ځان پویه کا او په عمل باندې ځان پویه کا، بیا وینا او عمل کوا. نو زمانه د علم مقدم ده د زمانه د قول او د عمل نه. نو دې قبلیت نه به کم قبلیت مراد شي زمانی، یا ته قبلیت رتبی مراد دی. باب د په بیان د قول د نبی صلی الله علیه وسلم کې چې علم پر رتبه کې د قول او د عمل نه مخکې دی. علم څه دی؟ قول او د عمل نه مخکې. لقول الله عز وجل، دا دلیلونه دي د وجه د دې قول د الله نه. فاعلم انه لا اله الا الله، پویشا انه یقینا شان دا ده لا اله نشته بل معبود موجود الا الله مگر یو الله ده. نو دلته علم د قول او د عمل نه غوره ده. د علم فضیلت ذکر شو، ولی فبدأ بالعلم، شروع په څه وکړه؟ په علم. او لا اله الا الله قولم ده او عملم ده. قول ذکر توحید دی، عمل ذکر چې د توحید په مقتضا به عمل کی. نو شروع په علم وکړه، نو علم د عمل نه مخکې شو. دویم دلیل وان العلماء هم ورثة الانبیاء، او د عالمان دی د پیغمبرانو وارثان دي. او ورثوا العلم، دی پیغمبرانو په میراث کې علم پرېښی. ورثو کې ضمیر انبیاء او تراجی دی پیغمبرانو په میراث کې علم پرېښی. من اخذه اخذ بحظ وافر، چا چې د پیغمبرانو د علم واخیسته نو د واخیسته بحظ وافر پوره حصہ. نو علم د قول او د عمل نه ځکه غوره دی چې علم د پیغمبرانو میراث. نو دا ثابت شو چې علم په رتبه کې د عمل نه مقدم. دریم ومن سلک طریقا، دم دې حدیث یو ټوکړه ده. ومن سلک طریقا چې څوک په یوه لار روان شي یطلب به علما، طلب کوي په دې کې علم، سهل الله له طریقا الی الجنة، الله به اسانه کړي دلته لاره د جنت. بیا د علم په لاره رواني، الله به ورته د جنت لاره اسانه کړي، آخرت کې به ورته د جنت لاره اسانه کړي. یعنی دلته به د هغې اعمالو توفیق ورکړي چې آخرت کې به ورته د جنت لاره اسانه. نو علم ځکه غوره دی چې دې باندې د جنت لاره سړي ته ملاویږي. څلورم وقال، او خدای فرمایلی دی انما یخشى الله من عباده العلماء، یقینا ویریږي د الله نه په بندګانو د ده کې عالمان. د خدای په بندګانو کې د خدای نه څوک ویریږي؟ عالمان ویریږي. نو علم سبب د خشیت خداوندی دی.
او خشیت خداوندی دا مطلوب دی دا قول او دا عمل بارک دا نرازی نا علم دا قول او دا عمل نغورش وقال خدای فرمای وما یعقلها الا العالمون تلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون دا مثالونه دی مونږه خلکو له بیانو او په دین نه پوهیږي مگر عالمان په پوهیږي وما یعقلها الا العالمون په دین نه پوهیږي مگر څوک په پوهیږي عالمان په پوهیږي خدای وی امثال په قران کې د امثال او علم ګران دي مثالونه سلور امثال قران کې ذکر دي اپ دې عالمانو کتابونه لیکلي دي امثال القران سیوطی آیت خان کے مستقل باب خیر اللہ زرکشی البرحان کی زرخانی مناہل الارفان کی قرآن مثال نبان ابن القیم مستقل کتاب لکل امثال القرآن مثالون قرآن کریم کے گران دی مشبہ پیدا کے مشبہی پیدا کے وجد شبہ اور تطبیق بدا مشبہ دا مشبہی بمید کے نو گران دی نو خدای وای وما یعقلها پدی باندې نه پوهیږي مگر عالمان په پوهیږي نو خدای د عالمانو صفت او کچ په دې شي دا ګران دي خو عالمان په پوهیږي نو علم رتبه د قول او د عمل نه مخکې شو وقال او خدای وای چې دا دوزخیان به وای وقالو دا کافران به وای قیامت کې لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير کومګر خلق پیغمبرانو خبر اورېده او ناقلو یا خپل پوی دے ناقلو په معنا د نعلمو سره او کمنګ پوی دے ما كنا فی اصحاب سر منګ اوس دوزخیانو کې بنوي کمنګ پوی دے نو منګ به دوزخیان نه وي کمنګ کې پوها وي او منګ کې اورېدل وي نو معلومه شو چې علم سبب د بچاو د دوزخ نه دی نو علم د قول او د عمل نه غوړه دی وقال خدای وی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ورته آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي په دین او هغه کسان چې نه پوهیږي په دین نه دي برابر دا حل د استفهام د پاره د استفهام انکاری دی انکار پاره چا کوي چې عالمان او غیر عالمان سره برابر دي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین اگر سوچ اللہ ارادہ کی به بدبان خیر خیر یفقهه فی الدین بدین پوهه کې دا ټول عمومات علم د قول او د عمل نه غوړه ده نو په دې عمومات باندې استدلال کې چې علم په فضایل کې راغلي یفقهه فی الدین معنا یعلمه فی الدین بدین پوهه وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ او علم پس ده پس دکڑنے ده علم با پسی پس دکڑا باندے علم علا رازی چی سرے ده بل نزدکی قال ابو ذرین ابو ذر وی دا پا مینا کی ابو ذر ناسو ابو ذر درویش صفت صحابیو دنیا پہ ایسا سر نو کرے مدینه منوری نشام للاړه شام کې الته خلق بدل شوی دنیا ډیره شوی و کورونا حضرت معاویه رضی الله عنه خلیفہ امیرو د شام انو خلق به ځان نه راتاو کړي او خلق مشر صحابي او خلق خو او ورته ویلي ان والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم چې څوک خزانه سپین زر او سره زر جمع کوي او خدای په لار کې نور کوي دې پر عذاب دا غرا یا داوا چې ستاره خرچې نه کمې پیسې زیاتې نو ټولې به خرچ کې او جمهور رائے خدا د صحابه او د دین چې زکات ورکې نور مال د خپل د صدقه کې او کني کې چې وی کې خبره ده کوي نه کې مجرم نه او دا غرا یا داوا چې صدقه در باندې فرض ده پیسې باندې ساتي ځان سره الکه تاسو په پوښتنه نو دا معاویه رضی الله عنه رائے خدا غنه وا معاویه رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه ته خطر راولېګا چې ابو ذر رضی الله عنه باندې دلته خلق جمع کیږي او د مشر ده مال کار خرابای خلق زما خلاف را پاسي نو حضرت عثمان رضی الله عنه خط لیکه ابو ذر ته
چې د دمشق نه فوراً راشه د شام نه مدینه منورې ته راغی. ډېر وخت یې شام کې تېر کړی. چې مدینه منوره یې ولیدله نو مدینې منورې نقشه هم بدله شوې وه. خلکو کورونه هم ښه جوړ کړي وو، جومات هم ښه جوړ شوی و، کوڅې هر څه آبادې شوې. دی ډېر خفه شو چې دا خو د نبي علیه السلام نقشه بدله شوه. مدینه کې به هم دقه شان چلونه کول. صحابه به ترې چاپېره ناست وو، ده به ورته بیان کوو چې دا مالونه یې جمع کړي دي. عثمان رضی الله عنه خو مالدار و. عثمان رضی الله عنه یو روایت کې داسې راځي چې خپله مطالبه وکړه چې زه دلته نه اوسېږم، دې مدینې خان نه وځم. بل روایت کې راځي چې عثمان رضی الله عنه ورته ویل چې ته به ربضه کې اوسېږي. ربضه د مدینې منورې نه 8 میله لرې ځای دی، دشت او صحرا، دلته هېڅ هم نشته، هلته اوسېږي. حج له راغلی و او مینا کې ناست دی او صحابه ترې چاپېره دي او دی ورته دا بیان کوي چې والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله. هغوی راولګېدل او یو ورته ویل چې ته خو حضرت معاویه رضی الله عنه منع کړی او ته دا خبرې کوې. نو دی ورته څه وایي؟ وقال ابو ذر لو وضعتم السمسام على هذه واشار الى قفاه. که تاسو توره کېدی على هذه په دې ځای واشار الى قفاه او سټ ته اشاره وکړه. ثم ظننت او بیا زما ګمان شي ان انفذ کلمتن چې زه به جاري کوم یوه کلمه سمعتها من النبي صلی الله علیه وسلم، زه به ویلی شم یوه کلمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلې ده. قبل ان تجیزوا علی، مخکې د دې نه چې تاسو دا توره کش کوئ په ما، لانفستها، نو هغه کلمه به زه ویم چې د نبي علیه السلام توره م راته کېښوده، لږ ټیم دی راسره او ما د نبي علیه السلام نه خبره اورېدلې نو دې لږ ټیم کې به هغه خبره زه کوم. دا د هغه خپله رایه وه او دا عظیمت و. تاسو موږ له داسې نه دی پکار چې موږ وایو نه تا ته پکې خطره ده او نقصان دی او ته وایې هلکه زه درته وایم دا خبره مه کوه، ته وایې نه زه به حق وایم. بعضې قمقل ملیانې که نه وایي نه زه به حق وایم، ایسته بیا مقتدیان د منبر نه راوغورځوي. بیا بیا څوک تپوس وکړي؟ څوک شته؟ ملا غریب به څه وکړي؟ جګړه چا سره کولی شي؟ هو زه به حق وایم، نه دا نه مه کوه. خیر ترتیب سره یې کوه، ترتیب سره، تدریج سره، محبت سره، مینې سره. دا خو د هغه خپله رایه وه چې زه به داسې وایم که تاسو راباندې توره کېدی. توره نه که لږه خطره درته وه، لږ د نقصان اندیشه وه، مې وایه، ته نه ګناهګارېږې ځکه ستا دا نه دي. هلکه تاسو په خبره پوه شئ، هغه خبرې چې تاسو له پکې نقصان رسېږي هغه مه کوئ، هغه خبرې کوئ چې خلکو له فایده وي او ستاسو عزت ته پکې نقصان نه رسي. تاسو پرې پوه شئ. وقول النبي صلی الله علیه وسلم، او دا قول د نبی علیه السلام. ګورئ نو دا د علم خبره زه نه پرېږدم، که توره راباندې کېږي نو د علم فضیلت ثابت شه، که دا عمومات. او دا قول د نبی علیه السلام لیبلغ الشاهد الغائبه، شاهد د غائب ته ورسوي. دا اوږد حدیث چې مخکې ذکر شي د هغې ټوکړی راورسوه. علم دومره بهترین شی دی چې نبی علیه السلام ترغیب ورکړی. وقال ابن عباس کونوا ربانیین، قرآن دی آیت کې کونوا ربانیین، تاسو ته پیغمبران نه وایي چې زمونږ بندګان شئ، کونوا عبادا لی ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. تاسو ربانیین شئ، ربانی منصوب رب ته، الله والا شئ، الله والا. هره خبره د څه دپاره کوئ؟ الله دپاره، دې ته ربانی وایي. ربانیین څه معنا؟ حکما، علما، فقها. علم فضیلت ثابت چې خدای وایي تاسو ځان نه ربانیین جوړ کړئ، په دین پوهه، عالمان، فقها. ويقال ويلكي الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. رباني هغه چاته وي چې خلکو تربیت کوي په وړو خبرو د علم مخکې د غټو خبرو نه. اول ورته وړې وړې خبرې ښیي او بیا ورته غټې ښیي، وړې وړې قاعدې ورته ښیي، روانې کي روانې کي روانې کي، اخر کې بخاري شریف ته راورسي. دې ته څه وایي؟ دې ته رباني وایي، الله والا.
دا نه کوي چې هغه کې استعداد نشته او دی ورته دستي شروع کړي مقتدیانو ته چې دا مفعول له دی. دا عالمانی بازی که نه هغه عوامو له ترجمه هم کوي، دا خبرې پکې کوي، بیان هم کوي، دا خبرې نه وړو وړو خبرو نه تدریج سره څه غټو خبرو له لاړ شي. دې ته څه وایي؟ دې ته رباني وایي. نو دا دومره فضیلت د عالمانو راغلی دی. خو ګورې عالمانو لم پکار دي چې احتیاط کوي، مقتدیانو سره جګړې نه کوي، بد اخلاقی نه کوي، ښایسته اخلاق. او قاریان دې ګزاره کوي چې ماشومان ونه وهي. پرونی چې ماشوم وجلی دی، تاسو په خدای یقین وکړئ چې ټول ملیان یې بدنام کړې که نه کړي. یو غوا په غوجل کې امتیاز یې وکړي نو ساس کې ټولو ته ورسېږي. دا سیده که نه ده؟ او دا قاریان ډېر ظالمان دي. دا ماشومان وایي تاسو که حفظ درسونه کوئ نن نه دا عهد وکړئ چې ماشوم به نه وهم. تاسو کشران یې خپل بچي هم نشته نو پته درته نه وي چې چا خپل بچي نو هغه بیا پردي بچي نه وایي، هغه له پته لګېږي چې دا خو د زړه ټوکړه ده، دا چا د زړه ټوکړه ده، دا څنګه وایي؟ هلکه صرف د لاس سپېره معمولي شانداز یا ما حاصله وایي نصیحت ورته که بچیا داسې وکړه داسې وکړه که زدای که دا اوس خیرات دی. خیرات کې چې څوک راشي ټول څوک به ډوډۍ وخوري او که څوک دې تش ځي بې نه خوري مریض یا صحیح. دا سبق خو خیرات دی، څوک به یې څه وړي او څوک به یې نه وړي. ته په اخلاص ورته وایه، دا ضروري نه چې دی زده کړي. او دا مدرسو کې چې مقیم طالبان د حفظ دا ډېر دا ظالمان قاریان یې ډېر وایي که نه وایي. او وختي را پاسئ دا ظالمان. دا وختي را پاسېدل خو زه خیر دی خو خوب که نه او دا سخت سخت شاقه کارونه پې کوي دا قاریان. دا او دا بعضې طالبان یې وظیفو لی راولي، وظیفې او بیا پې لوښي مینځي او ډوډۍ پې راغونډوي او لوښي پې مینځي. نو ظالمانو لوښي خو خپله وینځئ که نه، وظیفه یې درته راغونډه کړه تاسو به لوښي نه وینځئ، لوښي به موږ وینځو. دا ظالمانی سبق ورته نه وایي، ټکی هم ورته نه وایي. یو مور او پلار د ځان نه څه دپاره جدا کړی چې سبق وایي او ټکی هم ورته نه وایي. نو دا ظالمانی. دا زموږ مدرسو کې دا ظلم شته، باید دا ومنو. تاسې په خدای یقین وکړئ داسې یو شی پکې ښکاره شي دا باید ومنو. او بله خبره دا ده چې دا ګورئ دا موږ فرض کړو، موږ وایو چې طالب العلم د خدای میلمه دی او د رسول میلمه دی. دا خو موږ منو که نه منو؟ طالب العلم دې ته وایي چې درجې وایي، خو چې د کور نه راووتو ماشوم او دلته سبق له راغی دا هم طالب العلم شه. شکه نشه من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله. یعنی نو دا د خدای میلمه دی، میلمه دی. او د چا میلمه دی؟ د خدای میلمه. څوک وایي؟ خلکو راوایي د خدای میلمه دی، پیسې ورکوي او مدرسه راته جوړه کوي. مهمانان رسول دي او مهمانان رسول ته پکار دي، چنده ورته پکار ده. خلکو له چندې ترغیب چې ورکوو دا وایي که نه؟ عادل ته مهمان رسول باندې شروع وکړو خي ووهو میلمه څوک وایي؟ هلکه تاسو خپله سوچ وکړئ، دروغ نه وایو موږ. نه دا د خدای میلمانه دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم میلمانه دي، د الله میلمانه دي. هلکه زمونږ مدرسه کې ډېر کلونه مخکې ما وهل بند کړي دي. وړو لمې مې ویلي دي چې تا دې وړو سبق لا چې وهل به نه وي، که سبق ویلې ټیک ده که نه ویلې خدای دې پې د سره نه زده کوي. مونږ په دې نه یو مکلف چې زده یې نه کا او په دې مکلف یو چې ولې مو وهه. او طالبانو د درجو کې هم بند دي، که کوم استاذ وهل هغه به هغه د ذاتي کاري او چې زه پې پوه شم نو تاسو په خدای یقین وکړئ چې سرمن دې وباسم، که نوره مې وسه ونه شو نو وباسم. دا دلته وهلو له ما نه دي راوستي مو استادان ټول، صرف سبق او تربیت په خندا خندا تربیت. که چا تربیت واخیسته صحیح ده او که وایي نه خیسته نو باید د خدای تقسیم دی که نه. تاسو هم جماعتونو کې چې درس کوئ نو ګورئ، جماعتونو کې درس کوئ که نه نو احتیاط کوئ. دا خپل بچي وګڼئ ډېر مینې محبت سره. د علم فضیلتونه راغلي دي او دا خو دا دنیا و داسې ده چې دا خو د خلق خو د علماو دشمنان دي. دشمنان یې ډېر دي که خیرخواهان دشمنان. اوس څوک نه وایي چې دا یو دغه داسې چل کړی دی، یو قاري داسې چل کړی، هم مولوي داسې او عالم داسې او خلک پروپیګنډې کوي که نه کوي. او مدرسه به سوځوه، مدرسه به ورانوه. لکه مدرسه خو شاعر الله دی، دې جومات کې پوډري د سپیکر پټ کي او یا یو سړی ووهي
نو بیا خلک د جمعات به ورانوي څه که هغه سړی به نیسي دا ناانصافي ده که نه خلکو کې دا خلک جذباتو کې راشي که نه جذباتو کې ملامته نه وي که نه هغه احساسات بیا نه شي کنټرولولی او ډېر ظلم یې ورسره کړی که نه ډېر ظلم دی نو هغه تصویر یې ما ولیده ګوره دا ناملا یې ټوله پې دغه کړې ده داسې خرم نه کوي یقین په خدای وکړه نو تاسې خپلو ملګري م چېرته یې م ورته ووایئ چې وهل مه کوئ د دې نه عبرت پالئ زما یو استاد صاحب اوس وفات شوی دی هغه یو ځلې ورغلم او داسې خفه و وایي ماشومان سبق له راغلي وو او بس وایي ډېر مرګ را باندې تېر شوی ما څنګه وایي هسې یو ماشوم ډېر رانۍ کول لته مې ورکړه او قدرتي دا لته په دې سامان کې ولګېده په دې خطرناک ځای کې ولګېده او ماشوم را وغورځېده او بس وایي ډېر خفه وم که نه چې دا څه چل وشو ډېر نیک سړی او ډېر لوی بزرګ نیک و هم پخوا به چې چرګې سره داسې چل وشو چرګه به راوغورځېده نو داسې به پې مونږ کول تاسو کړي دي نو وایي داسې داسې مې پې وکړه ته یقین وکړه خو وایي دغه ماشوم را بیدار شو بس وایي بیا مې 10 روپۍ هم ورکړې چې بچیان دا واخله زه کور له زه ستا چوټي د کور کې څه ونه وایې بس ته چې هر څومره ورانۍ کوې بیا به نه وهم په ما خو دې مرګ تېر کړ چې سړی لکه چې مړ شه نو چې وروسته سړی خجالت ای نو ګورئ د دې نه دا ښه ده چې مخکې نه احتیاط وکړي که نه تاسې دا تش قاریان چې دا تش قاریان دا ډېر ظالمان وي او چې بیا یې واده م نه یې کړی او بچي م نه یي تاسو په خدای یقین وکړئ ډېر ظلم کوي صحیح ده او بیا چې غوسه شي او جذباتو کې راشي او درز او درز شروع کړي هلکه خو د چا زوی دی که نه تاسې بې پوه شي که بې پوه نه شي نو بیا ورسره دغسې یو پیدا شي لکه بله مولی چې وجلی و چې هغه کور ته تللی و چې پلار له ویلي چې زه یې ووهلم او ورو ورو که پلار یې راغلی و دا مولی په دې سر ویشتی و نو که داسې وکړي نو بیا به موږ څه وکړو هغه څه وکړه که تا وواهه او ورشي او هغه پلار یې لږ بدماش غوندې یا دماغ یې کار ونه کړي او راشي او راودې نیسي او په دې محراب کې دې خیش کړي نو بیا به ورسره څه وکړي مرسته ورسره کولی شي الله که ورسره هېڅ هم وکړي مولا به لانجې کوي او بس سر در باندې مات کې وینې در باندې رواني او بس بیا به ښه مزه وکړي نو د هغې نه ښه څه ده چې نیکې طریقې سره ورته سبق وایي که زده یې که دعاګانې ورته وکړي چې خدای دې ټولو له سبق ور زده کړي او دا ټول نیکان کې او دا ټول فایده واخلي او که بیا یې هم وکړه ته ورته کوشش هم کوه ویکه کوي نه خدای دا دنیا دا قسمه خلک دي پکې چولې به څوک خرڅوي او دا کلندري به څوک کوي چې خدای وبخښه چې روپۍ راکړئ دا به څوک کوي دا خو دنیا ده که نه ټول خو پر مولیان کېږي نه چې ټول مولیان شي او ټول قاریان شي تاسې په خدای یقین وکړئ چې داسې چل دی ګورئ دې شي کې ګورئ دا ته وایم پرون ما ویلې زه به دې ته وایم چې دی کې ډېر احتیاط کوئ چې ماشومان ونه وهئ ګورئ ماشومان ونه وهئ زه خپل ماشومان هم نه وهم تاسو په خدای یقین وکړئ خپل ماشومانو سره هم زه ډېر احتیاط کوم که نه چې ډېر ورانۍ وکړي وهم یې نه که نه وایم چې دا وهل ښه شی نه دی نو خدای دې موږ تاسو ته عمل راکړي درود شریف اللهم